اکثر زمونږ مسلمان زکات ادا کوي او څه خلک داسې دي چې هغه زکات نه ورکوي. دا کلیپ زما خصوصا هغوی خلکو دپاره دی چې کوم خلک زکات نه ورکوي. یاد وساتئ قرآن مجید کې د دې وعید الله رب کریم بیان کړی دی او په احادیثو کې بې شماره د دې وعیدونه دي تر دې پورې چې دا الفاظ راغلي دي چې کم کالی وي د چا هغه په ورځ د قیامت په اور باندې ګرم کړلی شي او دوی ته به داغونه پې باندې ورکړلی کیږي. په یو حدیث شریف کې راځي څوک چې خپل مال نه زکات نه ادا کوي نو دغه زکات په ورځ د قیامت دته اژدها په صورت کې جوړ شي، مارانو په صورت کې، او دی به خوري او دته به وایي ها زه د ستا هغه مال یم چې په دنیا کې به دې جمع کولم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ما معراج شریف په شپه څه داسې سړي او ښځې وکتلې چې هغه د اوښانو وره ماران او د خرو وره او خچرو وره لړمانانو خوراک دی او هغه پې باندې لګیا دي او خوري یې. ما تپوس وکړو چې دا کم نر او ښځې دي. ما ته وویلی شو ای د مدینې جانان صلی الله علیه و آله وسلم دا د ستا امت هغه خلک دي چې الله دوی ته په دنیا کې مال ورکړی او له خپل مال نه به زکات نه ادا کولو. مال نه زکات ادا کوئ، پردی حق مه خورئ. پردي حق په بدل کې یوې پیسې په بدل کې به 27 قبول منځونه اخیستلی کېږي. داسې څوک چې له چا نه نبي پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د اولیشتې برابر ځمکه قبضه ولې نه کي نو فرمایي دا اوو ځمکو پورې چې څومره وزن جوړیږي دا به په ورځ د محشر د ده په اوږو باندې ایښودلی کېږي. نو حدونه مه ډکوئ، پردي حقوق مه خورئ، الله حقوق مه خورئ، خپلو مالو کې زکات ادا کوئ، خپلو پټو نه عشر ورکوئ. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي. آمین بجاه نبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم.